صاحب چې حال ته نوته دی سودا یې کوله. یو زنانه راغلې وه او مولا پسې شاته تله او مولا ورته نه ګوري خو په نظر کې دا چې دا زنانه په ما پسې څه کوي چې وروستو راپسې را روانه ده. بهرحال داسې ور سپین شوی دی ورته وایي امیجي ته په ما پسې وروستو راځې څه کې او په ژړا شو او د مولا ږیرې ونیوه. بچیه تا ما ته څه ووې؟ مولا ورته وایي امیجي ورته وایي زما ستا په شان بچی و هغه د دنیا نه تل دی. ته بیا ما ته ووایې تا ما ته څه وویلو؟ زما را باندې ډېر زړه درغې مینه مې در باندې ماته شوه. مولوي صاحب ویل امیجي امیجي امیجي. بس ښځه په ژړا ژړا کې روانه شوه. وتله مولوي صاحب چې و هغه هم زړه خراب شي زما په شان بچی و دنیا نه تل دی او دې ته اوس هغه دی په ما یې د زړه مینه راله او زما په امیجي باندې دومره وژړل. بهرحال مولوي صاحب راغی نو اکاونټر والا ورته اشاره وکړه دې خوا راشه. مولوي صاحب ورغی وی جي وی بیل. مولوي صاحب ورته وایي د څه شي بیل؟ هغه ورته وایي کاونټر والا وی بیټا ستا د امیجي 9000 بیل دی او 1000 روپۍ بیل په تا پسې دی. چېرته و امیجي؟ چېرته و امیجي؟ هلته دې اوس چغې ورته والې چې امیجي امیجي امیجي. مولا ته بیا پته ولګېده چې ما ته ستن ولګوله. زما مراد دی واقعي نه دا دی زما مراد دی واقعي نه دا دی. تاسو ګورئ کله ناکله موږ پوه نه شو د بعضې خلکو په خبرو کې موږ راشو خپل کار پرېږدو. حالانکې د خلکو خبرو ته به هم سوچ کې د خلکو غلطو ته به هم سوچ کې او ټیکو ته به هم سوچ کې لیکن خپل کار ته به سوچ کې چې زه دا کار د څه دپاره کوم دا زه د الله د رضا دپاره کوم. دا نه چې چا درته خوله خوږه کړه او لږ شانتې درته وجړ او لږ شانتې پیکجې درته وکړو تا بیا قیصه د هغه طرف ته کړه. بهرحال زه په دې قیصو باندې نه بدلیږم. موږ ته خلکو خیال دا دی چې دوی د دې مذهب او مسلک دفاع کوي. موږ د خلکو خیال دا دی دوی ته څه پیسې میلاویږي یا ایجنسو والا دا قسمه خبرې بیا خلک کوي. د یاد ساتئ دا خلک چې کوم خلک دا قسمه خبرې کوي دا زمونږ تسلسل نشي ټول کولی. موږ ټیکو ته هم ګورو. زمونږ کلي کې مړی شوی و زمونږ 2 مسجدونه دي کلي کې. شاید زما په بیاناتو پته کلي والا ته نه وي. زمونږ کلي کې مړی شوی زمونږ کلي کې 2 مساجد و. زه صفا خبره کوم. یو مسجد کې جمعه وه دویم مسجد کې د سهار او د ماخوستن مونځ خو نشته خو جمعه پکې شته. دا زه ډېر په افسوس شوم. تاسو په خپله سوچ وکړئ آیا زما دا خبرې غلطې دي که ټیک دي؟ فیصله تاسو وکړئ چې په یو مسجد کې ماخوستن او سهار مونځ خلک نه کوي دلته به کې ملا صاحب جمعه شروع کړه. جمعې څه وکړو؟ جمعې کلي کې تفرق راوست. اوس وایي فقواریت راغی که رانغی لکه مخکې یو جمعه اوس دویمه ولې شروع شوه؟ اول خو کلو کې جمعې د سره په کار نه وي. صحیح د دین مسله خو دا ده. بهرحال فقهاو لیکلي چې کله فتنه راځي بیا مولیانو نه پکار دي چې ځان خاموشه کړي چې خلکو جمعه شروع کړل ډکۍ دي ورته. خو دویم دا ده چې ته د ماخوستن او د سهار مونځ ولې نه کوې دا فرض عین دی او جمعه فرض ده خو په کم ځایګین کې فرض ده. کلو کې خو صرف صحیح ده چې غټ کلی هلته صحیح ده فرض نه ده بیا هم صحیح ده. نو دلته به کې ملا صاحب زما نه مخکې الفاظ چې کوم ویل نو اشارې خو ټولې زما طرف ته وي زه خو پوهېدم او زمونږ مخالفین هم بیا په ارزګین کې ډېري خلک وایي که نه دوی جنسو والا او پیسې ورته میلاویږي. ما ته پیسې په دې نه میلاویږي دا الله بنده په دې باندې زمونږ سره خلکو دشمنیانې دي. بله لار ته خطا شم په دې لار موږ له راتاویږي. اوس مولوي صاحب خو ښکلې خبرې وشروع کړې جمع کېده په کار دي په یو لاره تله په کار دي خو سړی خو حنفي نه و که نه نو اشارې دې طرف ته کولی چې اختلاف نه دی په کارو. نو ما بیا لاړو دعا چې څنګه وکړې ایثار نه شو. یو کس پکې خبرې شروع کړې ما بالکل خاموشي اختیار کړی. دا خلک زموږ د صبر نه دي خبر چې موږ څومره صبرونه کړي په څومره ځګینو. او چې وروسته کله یو کس دا خبره شروع کړې دې سړي دا خبرې ټیک وکړې دا ټیک ما یې وسې ورشه راوله زه به یې اوس پیټایي وکړم. تا په کلي کې ډبل جمعې شروع کولې فرقواریت تا نه راوست او په کم جمعات کې دې چې شروع کوله هم د احنافو مسجدو هلته دې دویم اذان ختم کو د عربۍ خطبه دې ختمه کړه
سنت الاملت ورکړي، په ویترو کې بیګال فیدا کو. فرقواریت دې ته نه وایي. ته حرامیتوب کوه او په ظاهر باندې خلکو دوکه ورکوه، ای شابه شي. لکه دا یو پخوانی مولا تیر شوی زه اوس نامه نه علم، خو چې سبق واس به هغه به کاو، او چې مولیان به پسې ولګېده نو بیا به دا مولیان موږ نه پرېږدي، دا مولیان دا چل کوي، هغه لو به دې صاحب کوله. هلکه ته خپلو خبرو ته خو لږ سوچ وکړه. ته خو دلته به ظاهر خلک دوکه کې واچې، هلته د حرامیتوب خپل شروع کړ دی. خو عوام سادهګان سپېږي، ما صفا سپینې خبرې سړي ته وکړي. دا ټولې خبرې چې کومې دلته زه کوم، دلته اعلانه کوم، هلته چې سره اتلا مې وویل. بیا مشران ناسو مای تاسو موږ ته غلط دین پیش کړل دی، چې تاسو موږ ته غلط دین پیش کړل دی. اوس د باندې فتوا ورکوم زه مفتي یم، اوس په دې وخت باندې د ټولو خلکو ته وایم چې زندیم کي ولې غلط دین پیش کړه. موږ خو غلط دین نه دی پیش کړی، ما بیا دا غلط دی. یو ته به غلط وي دا زه منم نه، یو طرف والا دی یو شي ته شرک وایي او هغه تا ما ته پیش کړل دی مشره، حرامیتوب مالتا کې دی. چې کله ما داسې نکتې زه ووایم که نو بیا زه قارجن زدي، زه په دې مشهور یم، خلکو دا مشهوره کړل ده عباد الرحمن په علاقه کې زدي مولا. وجه زدي په څه وجه؟ سخت مولا، سخت په څه وجه پته ته نشته. زه دلیل ورکوم، د دلیل ټول خلک نشي کولی پروپیګنډا وایي چې دا سخت دی. او دا نور مولیان دغه مولیان دا کوم چې د دې ښه سختې خبرې کوي، داسې څه وایي که نو چې خو هلته دلیل نشي ورکولی ورسه. چې کله دلیل نه ورکوي او هسې بې ځای خلکو ته بدمعاشي وکړي چې خلک وایي بکواس یې وکړو. دلته چې ما خبره وکړه ما په عین فوري داسې ټول مهر ولګاو چې دی اوس ماتولی نه شي، جواب یې ورسه نشته. بس جواب یې یو دقه دی چې دا سخت، که دا سخت خو دا پیغمبر بیا پیش کړل، دا صحابه بیا پیش کړل. الله دې ته د نیکي هدایت وکړي. تاسو ته د